علم بذلك حد كل واحد منها یقینا معلوم کړی شو بذالک پدې سرا پدې وجه حصر سرا حد كل واحد منها تعریف د هر یو د دینا تعریف د هر یو د اقسام د کلمې نه یعنی د اسم فعل حرف د درو وړو تعریفات دا د دې وجه حصر نس شو لانها اما ان تدل على معنى في نفسها او لا الثاني الحرف د دغنا ورپسې الى اخره د دې نا سسزنو معلوم شو تعریف د هر یو شرع جامع والدا سے وضاحت کی اے بوجه الحصر اے بوجه حصر الكلمه في الاقسام الثلاثه د دینا د هر یو تعریف معلوم شو نو مخکې سره ربط سره کله چې ماتن د دلیل حصر د بیان نه فارغ شو نو اوس د ما قبل د فاره تتمه ذکر کی د ما قبل د فاره او ور سره ذکر کی صفت د دلیل حصر چې طالبانو ته آسان شي د دلیل حصر صفت ذکر کی چې طالبانو ته دا یاد شي څه شي لکه طالبانو ته وقد علم بذلك حد كل واحد منها د دې عبارت مقصد سره مقصد دا چې تلک غوندکی دا کم سبق تیر شو دا خاصم تا یو زلوي اوس وته دوباره په دې نظر وګوره چې دې کې تعریفات راوباسي تر اوسه غوي تاسو اعتراضات جوابات کول کنه خانه د تا خانه شو اوس وی کم از کم دومره وکا چې سوشي ته دوباره سوچو کا او ته د اسم فعل حرف تعریف راوباسا هغه بسنګ راوباسي یو طریقه شرع جامع عادت عوام اول حاصل وره چې اسم فعل حرف کې ما بهل اشتراک راوباسا ما بهل اشتراک په اسم فعل حرف دا سیس چې په کې د درې وړ شریکی هغه د دلالت علی المعنى اسم په یو معنی دلالت کوي فعلم کوي حرفم کوي که په هر طریقې کې خود دلالت په یو معنی کوي په دې کې اسم فعل او حرف سری لکه مشترک دي اوس د حرف او د اسم او د فعل ما بهل امتیاز څه شی دی نو هغه استقلال دی څه شی دی چې حرف غیر مستقل دی پخپلا یعنی نظام د زمینی ته محتاج دی کنه او اسم او فعل دا مستقل فی المعنی دی نو حرف ته شو خارج شو اوس د اسم او د فعل په منځ کې ما به الاشتراک څه شي دغه استقلال دی اسم په خپل معنی مستقل دی او فعل مو او ما به الامتیاز بین الاسم والفعل څه شي دی هغه اقتران او عدم اقتران دی چې فعل کې اقتران د فاحد الازمات الثلاثه لازم دی او په اسم کې دا خبر لازم صاحب د شرع جامع دا وی فالکلمه مشترکه بین الاقسام الثلاثه کلمه د اقسام ثلاثه په منځ کې سوا مشترک وا نو وی ول حرف ممتاز عن اخويه بعدم الاستقلال حرف د اسم او فعل نه پس کې ممتاز شو في الدلاله بعدم الاستقلال في الدلاله والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاقتران دې ځکه د تعبیر ډېر جامع کو والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم الاقتران وعدم الفعل نبي رستوي فعلم لكل واحد منها معرف جامع لافراده مانع عن دخول غيره ازجامي وې د دینه په خپل یو داسې تعریف وروته چې هغه جامع للافراد دی او مانع عن دخول الغير آگے چلو تشریح د اجزاء وقد علما بذلك حد كل واحد منها وقد دا وو خو تاسو شرموتی کې ویلو شرم تعامل ته طالبان شرموته وي شرم تعامل کې تاسو ویلو چې وو په ډیرو معنی باندې راځي دلته کې خو وو استنافیه کا نو دا بزان ل کلام شي د دلیل حصر د فاره تتمه کا ٹھیک شو داسم کول چې دا وو عاطفه یا حالیه کې یعنی عطف مال حالیت او ممکن نه چې وو اعتراضیه کې ما بعد جمله به شي معترضه او پات شو د اعتراض چې جمله معترضه او دا هو په مابین د کلامین المتلازمین کې راځي په آخر د کلام کې نه راځي بلکې پس کې راځي په منځ د کلام کې
حال دا چې دا آخر د کلام د جواب دا چې دا خبر ستا ټیک نه ده. صاحب کشاف او صاحب مفصل هغه وی چې په آخر د کلام کې جمله معترضه سکیږي شي راتلی شو حدیث ذکر کی انا سید ولد آدم ولا فخر لی. دا ولا فخر لی جمله معترضه او په آخر د کلام کې راغلی ده. وقد دا قد په مضارع چې داخل شنو للتقلیل راځي. خو تاسو ته ما ویلو دا اکثر للتقلیل راځي لازم نه ځکه چې قاعده کلیه کې نو قد يعلم الله المعوقين قد يعلم نو الله ته علم کلی حاصل لکنه نو د تقلیل فائدہ بیان ورکی. نو خدای چې اکثر کله قد په مضارع داخلي شي للتقلیل البته قد چې کله په ماضی داخل شنو دا یقینا للتحقیق خاصه قد قامت الصلاه او قد علم كل اناس مشربهم ورسید په وقد علم. دا علم صيغه د فعل ماضی مجهول ده. علماء او عرفا دواړه د پیژنګلو په معنی راځي خو دلته کې علماء راوړو او عرفا راوړو د دې استعمال طریقه به دا سیات ساتي چې عرفا د معرفت دا استعمال په جزئیات او بسایطو کې راځي. پس کې راځي جزئیات یا بسایط بسیطه پیژنې لا جزء له. او د علم استعمال د په کلیات او مرکباتو کې دلته مقصود کلیات او مرکبات دي. ځکه علماء وی وضعي او ونه وراله چې بذالک دلته کې بال تعدیت ده پويږي ځکه علم متعدی کیږي مفعولین ته کنه باب علما نو ذالک کی دا د با په واسطه باندې مفعول ثانی واخلا. په دې باندې یو اعتراض تر راځي چې مفعول ثانی هو په واسطه د حرف جر نه مفعول اول نه یادو مفعول ثانی په واسطه د حرف جر ناراضي. نو دلته څنګه په واسطه د باراغ نه داغي جوابدار چې دلته بال تقویت العامل ده سره پاره ده لکه بیا اعتراض درازي چې با خو د تقویت الاسم نه پاره دي فعل هو عامل قوی دی. نو جواب دا غیر چې بس باسو کا بانه د تقویت واخلا او نه د تعدیه بلکې دا جار مجرور ظرف لا و متعلق شو ظرف لا و متعلق شو د علماء فعل سره تاسو سره با اعتراض دار چې دا علماء مفعول ثانی دې سکو دا خو یو مفعول شو نو دې خصوص مفعول غواړي. نو جواب بلاغی دا چې یو مفعول دې حد کل واحد دم قائم مقام للمفعولین کو یو مفعول د سو قائم مقام کو او دا سکیږي دا سناشنا خبره. وقد علم بذلك ذلك اسم اشاره للبعيد دی. نو اعتراض دا راځي چې ذالک سره خو اشاره ست کیږي اگر مشر تعذیب کوم ویلو کنه چې موجود فی الخارج او مخصوص بالبصر ته اشاره کیږي ست کیږي او دلته هو وجه حصر موجود فی الخارج او محسوس بالبصر نه ده. نو دا غي جواب دار یو جواب مشر تعذیب آیات ده سو مسواکه دا وړه یو جواب دار چې دا څه قاعده کلیه نه ده قاعده کلیه نه ګور د دې نو خیانو ځان له انداز دي د منطقيانو ځان له منطقيان شاذ نه مني بس هغه قواعد کلیه خپل مسائلم ټول په دې نخیان ولی استظر فرتوک جوړ کی او کله کله دا صرفیان ډیره غلطه کوي. دی وی چې صيغه د اسم ظرف او د مفعول په وزن باندې شاذ ده څه دی دا ډیره غلطه خبر ده. قران چې وی ال المسجد الحرام نو مسجد نه راځي رب المشرق والمغرب او ول مشارق او مغارب نه راځي. خداس وای چې دې کې وسعت ده د بفتح العين راځي مسجد او مسجد دواړه ټیک دي. نو شاذول په قران کې راولي لغتونه دې کې میستا یو ته جواب مار کړه په قران خو خالی دی ها مسجد خو خپل دغه علاج کړی ال المسجد دال نه ادو جیبی ادو اتیا الله دې اتیا زل غر کا رب المشرقی کې بیا سجل شوی وایا مضاف الیه وجرور کړی مسجد کې جیم یادو دال نه ادو حرف جر خو صرف سورې مسرونه په وزن نه چاوي دا اندورو غلطه مسجد سره آگے چلو. نو یو خدا چې دا قاعده کلیه نه ده او کچره ته وې چې لو سلم دغه ته مونږ ویلو جواب علی سبیل الانکار چې دا قاعده کلیه نه ده
یو دی جواب علی سبیل التسلیم چې صحیح د قاعده منم خودل د کې وجود یقینی په وجه باندې موجود فی الخارج په منزله فرض کړی دی وجود هو یقینی دی کنه نو دا فی ذهن دا مو چې کم دی نو د څه په مرتبه کو د موجود فی الخارج او د محسوس بالبصر په مرتبه مفرض کړی دی به اعتراض دار چې ذالک سره هم مشالہ بعید ته اشاره او وجه حذر هو قریب دی بعید نه دی خو کې اوس وجه حذر تیر نشو دا سی ودی ویلو چې قد علم بهذا قد علم یا قد علم بذا عمر بیا استعمالیږي نو جواب دا چې عند الماتن د ماتن مسلک دا چې اسم اشاره کې دا تقسیم ضروري نه قریب او د بعید ده وای شي کنه دا د یو بل په ځای باندې استعمالیږي دا خورونه خويندي بس هغه دل د کې قریب په استعمال کو نه کې بعیدو دویم جواب دا چې بعد مکانی ته مراد ده بعد مکانی نشته خو بعد رتبی ده رتبه کې خو لري ده کنه نو دا غ بعد رتبی د وجه نه سالک راوړو حاضر راوړو دریم جواب دا چې وجه حصر په اعتبار د انتها اگر چې قریب ده لیکن وجه حصر په اعتبار د انتها بعید د لا کیسه په کې پاتې